الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم زما عزت مندو محترمو الله جل جلاله دا ټول کائنات پیدا کړی دي دا ټول مخلوقات پیدا کړی دي او په دې ټول مخلوق کې د ټولو نه زیات عزتمن مخلوق الله پاک دا انسان پیدا کړی دا اشرف المخلوقات دی د ټول کائنات نه زیات شریف ترین انسان دا پکې انسان دی شریف ترین انسان دی دله چې دا دونه شرافت ورکړی شوی دی نو دا د دې وجې نه چې دی خپل مالک پیژني او ایمان سره دی د دې وجې نه که دا ایمان نو بیا دې د دغه سيزونو قابل نه دی قرآن پاک کې الله پاک فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل دا کافران په شان دي د چارپایانو دي بلکې د دین هم زیات گمراه یې نخکته خلک دي نو انسان دا ټول کائنات د انسان لپاره دی انسان د الله د عبادت لپاره دی اوس د انسان لپاره کامیابی دار چې د الله عبادت وکړي عالمان فرمایي قرآن پاک کې چې راځي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا جن یعنی پیری او دا انسان ما صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړل ګوره دا صرف ټکی ما وي صرف عبادت لپاره دا مې ځکه وي چې په دې آیت کې یو راغلی دی ما او بل دی الا وما خلقت الجن ما پکې راغی ورپسې وي الا ليعبدون الا پکې راغی د دې ما او د الا د وجې نه دا صرف معنا به کې نو چې دا انسان او پیری ما صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړل اوس په دې باندې یو سوال دی خلک دا سوال کوي چې دې صرف عبادت دا موږ چې روټه خدا خو عبادت نه دی دا موږ چې سکول کالج یونیورسيټي ته دا خو عبادت نه دی دا موږ چې وادونه کوو دا خو عبادت نه دی نو دا حرام شو عالمان د دې جواب کوي چې او دا بیا ټیک نشو خو په یو شرط باندې ودا ټیکيږي دا روټه لومبي عبادت کوم بیا وکړه دا رنګ دا خپل نوکری مزدوري دا لومبي عبادت کوم بیا وکړه اصل مطلب ته چې ساره مزدوري لذي دا وایا وای دا مزدوري زکه کوم چې زه حلال رزق ګټم د خپل بچو د بروز دا مزدوري د عبادت ته شپې جو د کېږي دا وای یا الله د کېږم په دې نیت باندې چې زما بدن کې طاقت راشي سبال حلال مزدوري نه تلش او کالج یونیورسيټي کې نو دا کالج یونیورسيټي ته سره وې سکول کدی دا پاره وې چې رسته ما د نوکری ملو شنو بیا حلال مزدوري ده نو بیا به کې نیت دغه وکړه او کنه دا بل څه خدمت لپاره کې دینی خدمت یې نه غینیت پکې وکړه خو خلاصه د ټولو خبره دا شوله چې انسان د صرف عبادت لپاره اوس هغه انسان به کامیابی چې کوم عبادت د الله جل جلاله په صحیح معنی کې کوي او په دې باندې ودی د جهنم نه بچ کیږي او جنت له والا به جوړیږي نن سبا موږ چې دا خبرې کوو د جنت او جهنم دا خبرې کوو یا د عبادت دا ډیر خلک داسې دي چې د دنیا د حالاتو د وجه نه بدل شوي دا خبرې په ناشنا لګي چې د عبادت خبره کې د حج د جنت خبره کې د دوزخ دا ناشنا کوي حالان کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې سړی ځان د جهنم نه بچي قرآن پاک کې الله پاک فرمایي كل نفس ذائقة الموت هر یو نفس هر یو زیرو دی چې کوم دی د مرګ ذائقه ده سکی اوس ګوره چې مرګ راشي ورپسې بسوي نو الله پاک فرمایي فمن زحزح عن النار سوچ د اور نه بچ کړی شو او داخل الجنه او جنت ته داخل کړی شو نو فقد فاز دقه بنده په تحقیق سره کامیاب شو اوس الله پاک کامیاب چاته وي کوم کس چې د جهنم د اور نه بچ دی او جنت لو والا جوړ دی او موږ کامیاب چاته وایو موږ چا سره چې 1 کروڑ روپے چا سره چې مزیدار
ګاډي وي سرف ګاډي وي پراډو وي پلانې وي ډنګري دا ګاډي چې سره وي دا کامیاب دي څوک چې لوی نوکر وي دا کامیاب دي نه الله پاک فرمایي څوک چې د جهنم نه بچ کړي شو جنت لو ولا جوړ کړي شو نو فقد فاز والله پاک بس فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا دا زندگی دا خو د دوکې سامان دا خلک دوکه کوي ولا يغرنكم بالله الغرور آیت کریمه کې راځي چې تاسو د الله په باره کې د غرور شیطان ډېر دوکه باستوي تاسو د الله په باره کې دوکه نه کوي نو د ټولو خبرو مطلب دا دی چې انسان وایي چې زه داسې جوړ شم چې کامیاب شم نو دې د الله تعالی عبادت شروع کړي ګوره دا ځناور نه دي دا څوک چې راولي نو یا به د پای د بار راولي یا به د خاص مقصد د بار راولي نو ځناور به مقصد څوک نه ساتي نو ته چې الله پیدا کړی نو ستاسو مقصد نشته ته خپل مقصد باندې غور وکړه نو چې ستاسو مقصد عبادت دی نو آیا ته به د 24 غنټو کې د خپل مقصد له سونه ټیم ورکې د خپل مقصد له عبادت له ټیم نشي ورکولې آیا ته بیا په دنیا کې د زناور نه وطن نشو ته یو فضول انسان شې چې د الله عبادت له ټیم نشي ورکولې چې ته هغه له پیدا نو ته به ټیم سره ورکې د دې وجنه د عبادت له ټیم ورکول او د غم او فکر کول دا د مسلمان فریضه ده ګوره حضور علیه السلام نه چاته بوسو صحابه کرام راغلو نوجوانان وته یا رسول الله مبارک وي من اکیس الناس وي او خيار بنده اسوق دي نو حضور علیه السلام ته وی او ګوره ډیر خيار معنی کې من اکیس الناس په دې خلکو کې ډیر خيار سوق دي نو حضور پاک ته فرمایي وي اکثرهم ذکرا للموت واكثرهم استعدادا للموت وي دې خلکو کې چې کوم کس مرګ زیات یادي او مرګ له زیات تیاری کوي نو دا خلک د ټول نه زیات خيار خلک دي بیا مخکې به فرمایي ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره دې خلکو چې ډېر مرګ یادي او ډېر زیات چې کوم دی ناغه مرله تیاری کوي د دنیا او د آخرت عزتونه یوړل یو کس ته خبره کوله د مرګ دا خبره ماته شروع کړه ماته مال بیا شپې خوب نه راځي الګ مرګ چې چاته یاد شي دا یاد سره الله تعالی دې د ګناهونو نه بچ کړي حضور علیه السلام فرمایي تاسو هغه شی ډیر یادوي کوم چې لذتونه ټکي او ختمي اکثرو ذکر حازم اللذات چې خوندونه ختمي یا غس شي دی الموت مرګ نو ګوره چې ستا ګناه دړه کیږي پرس کې یو ګناه دی راکي او ته دا سوچو کې چې مرګ دی دینه پس خو بیا ته پوښتنه دا خو خاره نه پرسان نه دی ته چې ارسګه تاسو به د دې حساب کتاب کې بیا به تغلو نه راستو شي د قیامت پرز باندې مګوره د یو څه سونه ته پوښتنه کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت پرز باندې تر څو پوري چې د هر یو بنده نه 15 سوال نه شي نو دا بنده به خپل قدمونه نشي خوځولای د قیامت پرز دې ته فکر کوه انسان خو وي د پرچو د بار د خپل ایگزام د بار سونه کار کوي د کال سره مهنت شروع کړي ټیوشن نیولې وي او دا سړی نه خپل بچي لوریا نظامن ټول خوشی کړي ټیوشنو پسې وکړ ولی ورته د کال پس امتحان راځي استاد اوس امتحان زموږ استاد په دنیا کې امتحان دی او د قیامت پرز باندې یو سو سوال دی اوم کوي هغه د مخکنه چې کوم نه هغه اوټ کړي دا پرچا نو 15 سوال دي ها حضور علیه السلام فرمایي دا 15 سوال بعضو کې سلام راغلي روایتو کې خو بعضو کې 15 سوال دادي یو سوال خو دا سوال نه ډیر اهم دي حضور علیه السلام و چې د یو انسانم اس انسان بداسي نه وي چې د دې سوالونو نه بغیر دغه خپې او قدمونه وخوځي نو والله لازم چې د دې جوابونه ورکې نو بیا به قدم اخلي د دې نه بغیر قدم نشي غشته تکرار سو کې ها کته مثال به تور باندې هر علاقې مسلمانې تانه متپوس کیږي چې تاسو نه دادي حضور علیه السلام فرمایي یو تاسو دادي چې د قیامت پرځ به تاسو کیږي الله پاک به فرمایي او دا تاسو به الله پاک خپل کوي دا به کوي بندا تعالی ما عمر درکړو زندگی مې نه درکړې و دا زندگی دې بس کې تیر کړه نو ست جواب ورکړه تاسو په رسونه زندگی د سونو عمر دې هغه باندې لګ اندازه لګ تعالی بس کې تیر کړه تاسو چې ما ګیمونه کول ما به چکرې والی ما به کوم دنو پزول قصې کولی ملګرو سره مې صرف په بیٹو کې جوړو کې ناشته کولی او زنانه بو د سوې چې موږ به د کور کې به صرف چکرې وواله موږ کله یو سیس کولو کله بل د عبادت تم پام نه کولو شیخ زکریا سه وې زما لور
وي سره د نورو کارونو د کور د کارونو 14 که 18 سپارې د تلاوت کړه. نو حضور علیه السلام عائشه بي ته وی پکار دا د وليكن شعارك القرآن، پکار دا چې ستا علامه قرآن وګرځي. تا خلک په قرآن باندې جاپا چې تاسو زین دراولي چې قرآن وسره راځي. نو بهرحال یو سوال دا چې تاسو زندگی په څه کې تیر کړه. دویم سوال دا دی چې تا ما ځواني درکړې و، نو ځواني په څه کې تیر کړه؟ نو تاسو وایې کنه ځواني، نو ستا خپل ځواني په څه کې تیرې؟ ته به ورته سوې چې ما به هسې یم که ته کالج مې سکول نو منع نه دي، خو ته به ورته سوې چې ما ټول عمر په کالج کې تیر کړه، ځواني په کالج کې زړه کړه او بیا د الله په نافرمانۍ کې مې تېره کړه. دا به ورته وایې. ټیک د کالج سکول ورسه وایا خو الله ولیرې कि तुम शौक से कॉलेज में पलो, पार्क में पूलो, जायज़ है गुबारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, वही बस एक सखुन बंदे आजिज कर रहे याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो. अल्लाह मेरा नबी खैर तखबल सका. دریم سوال نادي حضور علیہ السلام فرمایي دریم سوال ودا کی بندا تاج دا مال ګټلې دي، نو مال څنګه ګټلې دي، په کومه طریقه دي ګټلې دي؟ نو ست وګوره کنه ته په کومه طریقه مال ګټې، دا ستاره طریقه حلاله ده که حرامه ده؟ حضرت یو خبر وکم نن سبا خلک دي کې دا نه ګټل دي کې دا نه وي چې دا شریعت مطابق ده او کنه ده. ته به دا سره کې چې ته به خپل نږدې عالم نه یا چې کوم عالم ته معلوم وي یا مولانا صاحب دی مولانا سلیمان شاه صاحب، نو د دنه تاسو کا خپل عالم نه تاسو کا دا ته کې چې دازه پلانې کاروبار کوم نو زما دا کار دا شریعت پرانا کې ټیک دی ټیک نه دی زما دا طریقه چې بیا الله پاک ته ویل شي چې ما په پلانې طریقه باندې مال ګټلې دي. څلورم سوال تا دا مال په کومه طریقه لګولې؟ نو مال به څه کې لګولې؟ ته مو چې ما به د نت پیکیجونه کول او باغې باندې بیا ګډوډ کارونه اصل الله پاک ته به څه وې درسو ته مو ته چې ما یو مې د واتس اپ پیکیج کوول نه به دا دونه پیسې بدې لګولې او بیا هغه کې خو به حیايي وي شریعت خلاف کارونه وي پبجي گیمونه مې کول نو ته چې گیمونه کې نو ټیم ضایع کی کنه ټیم ضایع کول حرام دي. لہذا تم الله پاک سنادي جواب ورکې او ور الله پاک لمه ورکې اسیامه کته وته چې ما دا کار کوته درسي تا ته وای کنه چې ختمه دي لګلې زه خالق یم ستا کریټر یم نو زما دون زما خبرو باندې یقین نکو هغه دې عمل. پنځم سوال پتا ته چې دا سونه علم خپل علم دې سونه عمل کړی بس اوس دا سوچ کوا چې خپل دا چې ماره ته خبرو کړی دام دا علم راغی په دې علم دې سونه عمل کړی دا د پوس باندې کېږي اوس په عمل شروع ښه او نصیحت باندې عمل کول دا د مؤمن نښه ده. پرس کې یو سړی داسي چې په نصیحت باندې عمل نه کوي نو دې بازار باندې ویریږي چې د کافر نه. قران کې راځي وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. وته نصيحت ته خلکو ته ورکا ځکه دا نصيحت مؤمنانو ته فائدہ ورکړي نو که تعالی درکړي نه کنه بدل نشوي نو ته بزانو یریږي دي شي ایمان دی لوتي او بس وما يذكر الا اولو الالباب. دا نصيحت خو صرف خلمن قبلې نو که تا قبول نه کو پیژې چې د وقوفه او بل ذکر راځي ومن ازلم یسو د غټ ظالم یې غټ ظالم نشته ممن دا هغه چانه ذکر بآیات ربه چې دا الله په آیاتونو سره اغلب نصيحت ورکړي شو ثم اعرض عنها بيد دين اعراض مخي واړو قرآن پاک کې بس الله پاک فرمای دا خو تا جرم وکړو او ان من المجرمين منتقمون هم د مجرمانو دې بدل زما عزت مندو دا یو سولم هبات دا اخر زمانم د لږ وخت او د خپل ځان لپاره تیاری هم شروع او ګوره دا کم بچی شي او دې دا سونه ګناهونه کې کم بچی چې زنا کوي یا په غلط غلطو کې لګیا دي دا ټول صرف د مور پلار وجه ځکه روایت کې راځي غالبا ابو داود شریف روایت دی حضور علیہ السلام فرمایي د قیامت پر د سخت سزا هغه چاته چې خپل بچو ته د دین تعلیم نه ورکړي. تا خپل بچي جاهلان وکړي د سکول غمې کې او د دین غمې نه کې حالانکه سکول دنیا کې پکاريږي او د دین په دنیا او آخرت دواړو کې پکاريږي نو تا د استاد وجنه ستا بچي زناکار شو ستا د وجنه ستا لور وغیرہ په غلطو باندې روانه شو نو تا نه ته پوښتنه کیږي د دې وجنه موږ له پکار دي چې موږ د دین نزان پوره خبر او دین نزان ناشنا مګنه نن سبا خلک دین باندې د ځان بد ښکاري چې دا څوک ویني د دین خبره کیږي ځان ناس را راځي لکه الرجی زما دین الرجی ده چې زین کې د لګم سره علل نو مز په ځان پیښه چې ته کافر شوی کله دی حضور پاک ته وسکول اسه باندې ګڼوډ اخیری خبره دا ده چې اصل غیرت یو خبره کوم زموږ یو عالم عبید الله سیندی سي نو هغه لینن سره ملو شو نو لینن ته وی چې ته خپل سرمایدارانو نظام دومره
خورل کې نو زمونږ د اسلام دا غورګاوتی دا ټیک نه دی اسلام نو دوی ته په عقل خبره وکړه په عقل او په لاجیکل انداز کې و د ټول اسلام صحیح ثابت کړو ثابت کړو او تی واقعي دا خدا اسلام داسې یو نظام دی چې هر چا ته خپل حق ورکړي او هر چا لپاره مفید دی هر طبقه لپاره نو دوی ته وی خاص دا به خور کما خدا را ته وایا چې داسې یو ډله یو ورکوټ علاقه را دوخه د انسانانو لږ غوندې جماعت یو مړ یو 1500 زر کسان را دوخه چې ټول په دې نظام باندې عمل کوي چې اسلام به د سم خو بوري تاسو را دی وړه علاقه خو زمونږ د عالم وای ویغه کافر ده د ډیر شرم نه زما سترګې خده شو دې کوم غوښ کوم یې علاقه د وزن اوس ګور اسیم زما د وجنه ستاده وجنه دا علم سترګې خده شو نو دې وجنه که تعامل شروع کی ځان باندې دین لاګو کی ان شاء الله چې ستاده وجنه دین نه برنامه‌ګي خبره ده چې یو کافر راغی ته ته وی چې ته مسلمانې ته ته اعظم مسلمانې تاسو یو سوال کې نوجوان ته ده کته نوجواني کدا مشري کشري تا ټول ته تا نه د پوسو کې ته مسلمانې ته وته الحمدلله ته وی بل الله دی ایمان شته ته خو زمون خالق ته زمون حضور شت محبوب هم دی تا د استاد هغه محبوب کلام دی هغه ته قران پاک وي طالق به ټول قران یاد میو ته په مطلبونو پیږي چې مونږ بل پیږي ته وته یې زغ پدې نه پیږي څوک به پیږي یره زمون مولوی سي پی خانو دا صرف مولوی سي په نازل دی دا د مولوی سي لپاره یوازې نه دی ته هر مسلمان لراغله دی نو امر دراسي کی خلک ته خو بلاستیکي ونه مسلمان چې تا د خپل الله کلام باندې عبور حاصل نه دی نه پیږي به خپل ملګری خو چې میسج راولېږي یا خط سوګرولېږي نو ډایرکټ وته مې ګوري سر غرو باسي او بیا وځ داخله ګرام بل ملګری دی خلک د انګلیش کې راغلي څه مطلب څنګه چې زموږ ملګری میسج کړی چې ستا الله تعالی کوم میسج را لګلې دی قران پاک پیغام ته هغه باندې ولی خبر نه کی نو د نن نه شروع کې خپل مولوی صاحب سره یا چې کوم ځای کې تا آسان وي ته چانه ته قران ویل شي قران ته صحیح مستند عالم نه شروع کړه او بل وسی ته ته حضور علیه السلام منی ته زغ به شقیم ته ته دا خبر ته حدیث وی او دا سوال باندې کې چې حدیث مو ته ټول یاد ته به پیږي ته وته یې زغ به نه پیږي ته زمون مولوی صاحب پیږي نو چې تاسو مولوی صاحب پیږي دا مسلمان مولوی صاحب دې ته مې موضوع دا الله بنده نو ته به ډایرکټ وي چې تاسو پلاستیکي مسلمانې او مو ته کې سپاره تم د خپل حضور علیه السلام نه خبر زم نو خیر پر خو ډیر دي ځکه ته مسلمان یې کافر دی ولکه دا ستاسو د شرم مقام دی چې ته خپل الله او خپل رسول صلی الله علیه وسلم دا غي د خبرونه خبرني الله تعالی دې موږ عمل جذبه نصیب کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار.